بسم الله الرحمن الرحیم. دوی اهم مسالې دي چې هغه خصوصي میشته ده ډېرې پیښې دي. یوه خو مفتي صاحب دا مسله ده چې تو یې باقاعده موږ سره تصدیق هم وکړه. د خاوند د خپلې ښځې نه مطلب ادي بې اجازته بغیر توره سفر کولی شي. نو هغې دپاره مسله دا ده چې څلور میاشتې ښځې بې اجازته خاوند سفر کولی شي. په دا نه زیاتای چې کوم دي بیا د زنانه په اجازات باندې خبره پورې تړلې وي او د فتنې نه فتنې ولا مسله ده. که چیرې خاوند د طرفه نه په فتنه کښې مبتلا کېدل خطره وه دا سفر بیا ناجایز دی. یا ښځینه په فتنې کښې د ابتلا خطره وه دا سفر بیا ناجایز دی. یا د بچیو نه د کفالت د پرورش د تربیت په دې کښې مشکلات وي یا په دې کښې فرق ارتا کفالت صحیح نه کېده بیا دا سفر جایز نه دی. او یا د معاش او د فروغ شو کې ضرورت یې پرې راکول شروع کول ورته دا سفر بیا جایز نه دی. په دې مسله کښې میشت پښتانه ډېر زیات مبتلا یي. ځینې قومونه خو داسې دي چې واته سړي وته کوله سفر کوي یا ته یې ښځه شرمه د عیبه د مجبورۍ د بېواسطې دا اظهار نشي کولی چې یاره موږ خاوند ورته خاوند وولې په څه حالت شوي او دا څه ډکې چوپې خبره نه ده. دا د انسان ضرورت دی. نه ښځه د خاوند نه لره ډېر وخت تېرولی شي نه خاوند د ښځې نه تېرولی شي چې یوره انسانونه وي وژنې څرمنې دماغ هرې انساني د انسانیت وي خامخا د ګنایي کښې د ابتلا خطره ده. لهذا چې دا کیم څو کوله درې څلور پنځه کوله مروجه اسفار دي سفرونه کې میش دا پښتانه پکښې مبتلایي خصوصي توره او دا سفر جایز نه دي. او میش په دې باندې د ډېرې ملګري سره نوسته هغه کړي دي هغې سره پښتنې هغه کړي دي هغې سره مهال اول هغه پې وقصدي دي آی چې یاره زه درې کوله سفر ته راو بیا مې ورور ما راورېږي بیا مې پلور ما راورېږي بیا مې ځونکای ما راورېږي بیا یې چې ګاټې دي واټې دي چې پور شې ښځې نه پښتنه وکړه اوی چې داسې پریشانۍ تېرې دي داسې مصیبتي ناکه کړی درې کوله مې داسې بهرحال متعدد وجوه په بنیاد باندې د دمره کولینه سفر په شریعت کې جایز نه دی. ها باقاعده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په یوې شپې په هغه یوې زنانه عذر ته یې ژړو خپله بچی پوښتنه وکړله چې دا زنانه ولې ژړوي چې یاره دی خاوند په جهاد چې دی په اسفار یې تللی دی. باقاعده یې عمره اجناد ته چې کوم دي امر وکړه چې په څلورو میاشتو نه جوتا یې د سړي په سفر کښې تو نه سنبړوي ځکه چې کله یې حفصه خپلې لور نه پوښتنه وکړله چې ښځه بغیر د خاوند نه ټوله ټیم تېرولی شي. اول خو دوی شرمېدله ده ورته وویل چې شرم خبره نه ده دا خو شریعت مسلې دي. دوی ورته وفرمایل چې 4 اشهر څلور میاشتې دا فامر عمراء الاجناد او هغه چې کوم امیرون وي اطراف هغې ته امر وکړ چې نه دا جدا کېږي خاوند د خپلې ښځې نه او جوتی په څلور میاشتې نه او دا را جوتی سفر ما پکې نو د هغې ټولې شامې دغه اوله نقل کړي دو دغې احکام یې په تناظر کښې چې دا کوم مروج اسفار دي دا جایز نه دي. الله جل شانه دا میشته هغه لیا بلې دا پیسې خاطره لیا ضرورت لیا شرمه شریعت احکام په هر شي نه ممتاز دي. میش محتاج ګرځولي دي میش رواج د وجې نه شریعت احکام دا بیا مطلب ختمېدای نه شي. شریعت مقدم دی په هر شي نه.